أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه دوستانو خیریت سره الحمدلله بیا زستاسو یو نوی قصې د پاره حاضر شو امید در بده تاسو بد الله پاک نه ز هر وخت روغ جوړ غواړم و زما دا قصه چې کله تاسو ووینئ سر ته ورسیږي نو مهرباني دا کوئ سبسکرایب کوئ او ورسره شیر کوئ هم قصه نن داسې ده چې د امام احمد بن حنبل واقعه ده او د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه شاګرد او دله الله پاک ډیر لوی علم ورکړیو او د تقوا او د پرهیزګارۍ دا خبره ډیر مشهوره شوې وه چې د سل کرته الله پاک په خوب کې لیدلی نو د دې نه معلومه دا شوه چې سل کرته د الله پاک په خوب کې لیدلی نو ډیر لوی تقوادار او بزرگ انسان یعنی شخصیت ہو امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ یو ورځ خط ولیکلو د امام احمد بن حنبل ته چې شاګرده دا خط مې ولیکلو او قافلې والا له مې ورکو خو چې زما خط درشي نو فوراً جواب راکا خط کې دا لیکلو چې شاګرده زما ډیر زیات ملاقات ته زړه شوی دی خو چې امام احمد بن حنبل صاحب دا خط وکتو نو هغه ډیر زیات پریشانه شو چې استاد محترم به مال راځي فوراً خط ولیکلو د هغې جواب چې استاد محترم زه فوراً در روان شوم مهرباني وکئ تاسو د خپل ځای نه مخ وځئ زه تاسو سره ملاقات کول غواړم نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په خپل مسجد کې اعلان وکړو ویل پلانکي ټیم له بعد زما یو شاګرد د پلانکي ښار نه راځي او دلته به ما سره ملاقات کوي تاسو ټول د هغې ملاقات له راشئ چې هغه ډېر لوی عالم دی او د علم سره سره لوی بزرگ دی تقوادار دی پرهیزګار دی باچا سلامت په لاره تېرېده وی هلکه دا څه را جمع شوې ده دا دومره غونډه د څه ده ویل جي دا یو امام صاحب را روان دی او ډیر لوی علم الله ورکړی دی موږ ټول د هغه ملاقات ته په انتظار کې ولاړ یو وی باچا سره د خپلو ملګرو هغې ورسره حصار شو او د علم والا خاوند ته انتظار کوي الله پاک ولا علم ورکړی نوم یې دی امام احمد بن حنبل او دتا په 7.5 لاک احادیثو کې 6 لک احادیثونه یادو او دومره خو الله پویه ورکړې وه چې د هر یو حدیث راویت یعنی چې د چا نه روایت شوی دی نو هغه راوي ورته هم یاد نو چې کوم وخت کې دی تشریف راوړو نو امام شافعي صاحب رحمت الله تعالی علیه کور کې وویل چې تاسو به ډېر په خاموشۍ سره شئ زما شاګرد دی خو ډېر لوی علم والا دی هسې نه چې ستاسو د کور نه ماشومانو چېرته اوازونه رانشي خبرې اترې ګپ شپ دا خپلو کې په مزه کوئ هسې هم د یو میلمه احترام پکار دی چې راشي نو خلک خاموشه شي دغه دی چې عالم را ورسېده نو دا امام شافعي صاحب رحمت الله علیه یو 2 ماشومانې لوڼه دي هغې وی باباجي که ستاسو اجازت وي د لاسو ته اوبه اچول
که دا ثواب مونږ وګټو چې دا دومره لوی عالم دی نو که ستاسو اجازت وي خو دا معصومان جینکۍ نابالغه دي وړي دي ویل بالکل بچئ تاسو ته بالکل اجازت دی نو امام احمد بن حنبل چې لاس ووینځه دا معصومان بچئ دا یو طرف ته ولاړي امام احمد بن حنبل چې کم وخت کې ډوډۍ خوري نو خپل مخې ته نوڼۍ کوي سنت طریقم دا ده او ورسره د ټولو نه اول بسم الله وعلى برکت الله دا د ډوډۍ یعنی د خوراک ته مخکې دا دعا لوستل لازمي خبره ده څنګه چې امام احمد بن حنبل ولوسته داسې مونږ او تاسو لم پکار دي چې بسم الله وعلى برکت الله خپل مخه خوړل د چا نوڼۍ ته کتل مکوئ خپل ځان ته لاندې ګورئ خپل نوڼۍ چې کوئ شخوند پې په آرام آرام وخئ د سارو غونته کې زر زر شخوند مه وخئ په طریقه باندې خپلې مخې ته خوراک کوئ نو امام احمد بن حنبل ټولو ډوډۍ بس کړه خو امام احمد بن حنبل همغسې لګیا دی خوراک کوي دا معصومان بچئ کمی چې د امام شافعي صاحب په کور کې پیدا شوي دي دوی خپل باباجي باندې یو سوال کوي وی باباجي دا هغه امام صاحب دی چې تاسو دومره تعریف وکړلو چې د دومره احادیث یاد دي او دا حدیث نه واورېدلی چې ګېډه 3 حصې کا یو حصه خوراک او یو حصه اوبه او یو حصه هوا د پاره نو دا حدیث دته یاد نو نو ویل بچئ زه دا خبره اوس ځکه نشم کولی چې هغه زما میلمه دی میلمه ته څوک نشي ویلی چې تا ولې ډېر خوراک وکړو ښه باباجي اوس د ده شپه ده شپه به کوي دی چې کم دی کې اوده کېږي چې دا اودس شردام د پاره اوبه یعنی لوټه دا ورله ډکه کو او دا ورته کېدو چې ماسخوتن مونځ کوي تهجد کوي د شپې نوافل کوي نو دا لوټه به م ورته تیاره پرته وي ویل بچئ ډېره ښه ده لوټه هم تیاره شوه کله چې سحري اذان وشو نو د سحري اذان سره سره دا ماشومان بچئ د خوب نه بیدار شو امام احمد بن حنبل او امام شافعي صاحب د جمع مانځه ته لاړ معصومانو بچئ راغلی او ویې کته چې څنګه یې لوټه ډکه ایښې وه او د پاسې پې لوښی ایښی و لوټه مقه رنګې ډکه پرته ده بیا خپل باباجي باندې سوال کوي اعتراض کوي چې باباجي د شپې ګورې تهجد یې نه دی کړي ځکه چې لوټه مقصې برقراره سالمه پرته وه وی بچئ تاسو وړې معصومانان یئ تاسو نه به خفګان را نشي او راشئ چې کم وخت کې دی ما سره خبرې کوي نو تاسو ترې په خپله تپوس وکئ نو دا یوه وړه معصومه ورته په وړه خوله وایي چې ای امام صاحب اول راته دا ووایئ کم وخت کې چې تاسو طعام ته کېناستې دی تاسو خوراک د شریعت نه لږ سیوا کړی اے امام صاحب د دې جواب راله فوراً راکئ امام احمد بن حنبل ورته وی چې بالکل صحیح دی زه چې کم وخت کې ډوډۍ ته کېناستېدم او ما اواز وکړو چې بسم الله وعلى برکت الله ما ویل اے امام احمد بن حنبل نن درته داسې رزق مخې ته پروت دی چې داسې حلال رزق به په کوم ځای کې بیا مومي یعنی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د دې خبرې نه دا معلومیږي چې هغه هم ډېر زیات تقوادار و خوشبو چې دا ډوډۍ نه
د طعام نه راوچتېدله نو معلومه دا شو چې دا رزق پاک و. ما ویل چې امام احمد بن حنبله دا حلال رزق د دې نه فایده اوچته کا. نو زه په ځان پوه شوی نه یم او ډوډۍ مې سیوا کړې وه، خوراک مې زیات دې دپاره کړی و چې ما تمامه شپه هغه مې رون کړې ده. بیا دا بچی بل سوال کوي، وی اے ملما خفه کېږمئ کم وخت کې چې تاسو آرام دپاره ځان له کمرې ته لاړئ، ما په هغه ځای کې د اودس چرادام دپاره لوټه ایښې وای، هغه لوټه ثابته پرته وای، څه وجه ده چې هغې نه تاسو اودس چرندام نه دی کړی؟ یعنی اودس چرندام هم د هغې نه نه دی شوی. وی بچی کېنه جواب واوره، امام شافعي صاحب هم ناست دی، نور خلق هم عوام هم ناستی دي. ویل او زه په دې حلال رزق باندې ما د قرآن او د حدیث نه ډېرې ملغلرې راوچتې کړي دي، خو چې کله ما ملغلرې پوره کړي نو دقه ټیم کې د سحر اذان وشو، ما ستا لوټې ته خیال نه دی کړی. داسې هستیانې په دنیا باندې تیرې شوي دي. امام احمد بن حنبل هغه هستی وه چې یو کم 100 کرته رب العالمین خوب کې کتلی، یو کم یعنی نن مې پیرا کله چې په سلم ځل خوب کې وکته، اے پروردگار عالمای دا سویم کرتے چې زه تاسو خوب کې ګورمای، اے رب العالمین دا راته ووایای چې ما یو کم 100 پیری خوب کې وکتې، دا سلم ځل چې زه تاسو خوب کې ګورمای، تاسو سلم ځل خوب کې ګورما. رب العالمین ورته فرمای، وی اے امام احمد بن حنبلای ما ته که نزدېکت غواړي او ما ته را نزدې کېږي، نورم را ته را نزدې کېږي، نو زما کلام وایه. مطلب دا دی چې قرآن وایه نو زه په دې ډېر زیات خوشحالېږم، نور به ما ته را نزدې شي، د دې نه به نورم سیوا را نزدې شوي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن سره چې کومه مینه کړې ده او بیا شهادت هغه وینه د حضرت عثمان صاحب هغه په قرآن په پاڼو پریوتې دي. نو موږ او تاسو دې الله پاک نیکان کی. دا یو واقعه مې تاسو ته بیان کړه د امام احمد بن حنبل. نو رب العالمین دی چې څنګه دغه نیکانو زه په دغه نقش قدم دی رب العالمین موږ او تاسو ټول مسلمانان روان کی. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.